تیز आवाज کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عن ذلكم من بعد لعلكم تشكرون. بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طالبانو دلته کې لږ دې مسلې ته ګورئ. کله چې بني اسرائیل د کنعان نه مصر ته راغه او د مصر نه بیا دی ووتل د موسی علیه السلام سره او په سمندر باندې دوی پورې وته او فرعون او د هغه ملګري دا غرق شو. نو موسی علیه السلام چې څنګه واوخته دی خلکو دا اراده و چې دی کنعان طرف ته لاړ شي، ولیکن په دغه وادي تیه دا میدان دی، تیه معنا سرګردانی، دا خلک په دې وادي تیه کې دغلته پراته وو 40 کالو پورې دغلته ودی او په دې 40 کاله کې موسی علیه السلام دا خلک چې کومو دیته دعوت ورکو دی الله تعالی دین طرف ته او الله طرف ته را بلل او دی الله تعالی دی طرف د موسی علیه السلام سره وعده وشول له تورات شریف چې تورات شریف پتا ته ملاویږي. کوی تور دغه یو غر دی چې په دغه غر ته د الله طرف د موسی علیه السلام ته حکم وشي دغه طرف ته براشي ته او یو میش بتا اعتکاف سره د روزو، یعنی یو میش به اعتکاف هم کې او روزي به هم نشي. موسی علیه السلام بدن پاک، جامع پاک، زیب پاک او دغه رنګي ځان خمواتر او ال تکي یو میش روزي ونیول او د سره سره یو میش څو کاله کا اعتکاف وکړ. موسی علیه السلام ال تکي چې کله دا وکړل نو په 13 ورځ باندې موسی علیه السلام مسواک والو، چونکه په حدیث شریف کې راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې لا خلوف فم صائم دا روزدار د خلی دغه خوشبو چې کماله دا الله تعالی ته د مشک او عنبر نه زیات خوخره، د مشک نه زیات خوخره، یعنی دا خوشبو الله ته د مشک نه زیاته محبوبه ده.
نو د مسواک والو الله پاک ورته ویل چې لس ورځې به ته نورې هم تېرې او په دې لس ورځې کې به لس ورځې نور روجې او لس ورځې اعتکاف به نور کې. د دې وجې نه په قرآن کریم کې هلته کې دلته کې 40 لیلتن غالبا په سوره مائده کې که اعراف کې راځي چې ثم اتمها ثم اتبع که څنګه الفاظ دي چې په 10 پسې لس نورې کړل پورا شوې څوک سلويخه. قرآن کریم بل ځای کې د دې وضاحت کوي چې لس 10 پسې لس نورې شنو پورې کې څو لکه سلويخ. موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې الته کې لاړ الته کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته تورات شریف دا ملاو شو، خو لیکن دلته کې قوم چې پرغه قوم کې یو بل کیس را پیدا شو. هغه کیس داو چې د خلکو د سخی عبادت شروع کړو. هغه وجه دا و چې سامری چې د نوم د موسی او موسی سامری چې د نوم موسی و دا سامری ولد زناو او دا د غره په لمن کې پاتې کېده. با د غره په لمن کې به د جبرئیل امین علیه السلام راته په غره کې ته به خوراک ورکو د جبرئیل امین صلی الله علیه وسلم د ګوتو نه په دله به ورکول د بسکو تربیت جبرئیل امین علیه السلام وکړو. چونکه معصوم جبرئیل امین بچ کړه د راتله واپس بته د جبرئیل امین علیه السلام د اس د لاندې بچ کم سره اتله، یعنی اس به کوم د قدم خودو چې بیت به پورته کا واغ شی زې بار ازرغونه دو شین کېدل وبا، یعنی حیات جون به پکې را پیدا کېدو. نو دې هر رزیل هغه خاور ځان سره اخستې و چې دې کې هو څه کمال شته. کله چې بن اسرائیل د مصر نه دی روان شو د موسی علیه السلام سره د روانېدل مخکې دی د قبطیانو نه اسره راواغست اسره چې ستاسو د اسره موږ لګراکې موږ استعمالو دا غینه پاریت سره واغستل او دغه سره به ځان سره یو ول دی. دې سامری دا اصل نه زرګر څه ولکه زرګرو. نو دې رزل دا شکار وکړو چې دا غسخې جوړ کو او دکې اماقه خاور واچوله، نو دکې حیات را پیدا شو، جون را پیدا شو. دی ویل چې بس خدا دی او د عبادت شروع کو. ابن کثیر رحم الله فرمایي چې اصل کې دا ښه حقیقت کې نه و بلکې یو مجسمه و او له خوارون نه جواب دا چې आवाज یو نو आवाज داسې و چې الکه دی وای داسې هوا طرف ته ویول دا سورې پکې و چې هوا به داسې راتله د هوا چې په کوم سوري باندې راځي دې غنګار کې आवाज کوي وې دې ما आवाज کولو. بهر حال دغه ښه عبادت د خلکو شروع کو چې عبادت شروع کو. نو موسی علیه السلام رور چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام د تفریق و دی. هارون علیه السلام د قوم ته یا قوم دا خو تاسو معبود حقیقي نه دی، معبود حقیقي هم الله دی، په غلط روان شته. او صدې شو ثم هارون علیه السلام شو خدای هارون علیه السلام خبره دی ونه ماله. موسی علیہ السلام په کوی تور کې چې کله راغی د تورات شریف ملاو شو سره تختو دی رااله چې وې کته چې قوم په دې مصیبت کې مبتلا دي غصه شو. نو لاول خو هارون علیہ السلام ته غصه شو دا چې د ګیری نه ونی و هغه ورته وی ابن امي د چې قرآن کریم کې الفاظ کنا یبن امي لا تاخذ د مور بیا د الفاظ چې کوم دي د سید ترحم الفاظ دي د سړی ته چې چاته وې کنه یا رورا سکر ورته وې یا د مور بیا یا د مل خپل یا بې بیا د الفاظ دي چې په دې سره ترحم په مخ کې راځي، نرمي په کې راځي پیدا کیږي. ما خدا خلق ملي کړو خو چې نه ملي کړه ما څه کړی دی. موسی علیہ السلام قوم ته چې تاسو ډېر بد وکړئ چې تاسو دا وکړئ، معبود حقیقي تاسو الله دی، تاسو ته نجات درنکو د فرعونیان نه، تاسو ته نجات درنکو د سمندر نه، او تاسو بیا هم لګیاست تاسو د دې شی عبادت کوئ.
بس د دې به استاد سره داسې کېږي چې د دې به تاسو توبه وباسئ. توبه داسې ده چې تاسو به دا کم کسانو چې عبادت کړی دی دا غیر عبادت کوونکي به رالګي چې دا عبادت کوونکي به څه کېږي دا به قتلوي. چا چې د سخي عبادت کړی دی دا چا چې نه دی کړی دا به رالګي چې د سخي عبادت والا به قتلوي. دا یې بس توبه ده. بس وشو همدغه شاندګي قتل و قتال سلسله شروع شوه. په دې کې وایي چې کې داسې مو چې د چا به رور او د چا به پلار او هغه به د سخي عبادت کوي چې دا مخله زړه کې به ترحم پیدا کېده هغه رحم معامله به خامخا زړه کې راتله. دې خلکو موسی علیه السلام ته چې صاحب دې کې زمونږ رشته داران هم دي دا به څه کېږي وایي تکه تور ورځ راله توره تیارې پیدا کړله چې یو بل ورته نه ښکاره کېده او بس تاسو مار شروع او یا زره کسانو پورې کې مو قتل شو او یا زره پورې. بني اسرائیل چې بدا ټک یو یاد راځي شو موسی صلی الله علیه الله نه سوال کړی او چې د الله نه سوال وکړه په دغه ټیم کې او الله تعالی ته ویلیا چې رب دا خلک مړ شو ختم شو. نو الله پاک د دې هغه توبه قبول کړه چې بیا لاول خو ته د مرګ ویلی و چې قتل یې کړو. الله پاک چې دا کله د اویا زره قتل وشو پکې بس الله پاک توبه قبول کړه. او دا خلک چې کوم دې سلويخ کاله په دغه ځای کې پراته وو څو کاله راکړه سلويخ کاله په دغه ځای کې وو. تر دې راځي چې تقریبا 6 لک کسانو دی ټول نو شو بس تک پاتې و. کم کسانو چې مزه شلو کلونه کم عمر و شلو پورې دغه پاتې و نور نو و. تر دې چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام دغه تکي ولا وفات راغلی دومره وخت تیر کړو دی. دا چرته دا پام دغه وادي تیخلی او دا یې ځکه تیر کړو چې دې خلکو خو اراده دا و چې رمنګ شکو جوبا چرته بزو مصر ته بزو. مصر کې یو قوم عمالقه ورته ویل کې دا عمالقه دې ته ویل چې تاسو د عمالقه سره وځنګي ورشي هغه ته اوس قبضه کې تاسو خپل ځای و. الله طرف ته حکم د jihad راغی. دې چې وکړه کسان وو چې عمالقه خوري مضبوط خلک دي کنه. نو بس سوې موسی علیه السلام ته اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. تاسو ته رب تاسو jihad وکړئ مګر په تناسي د ډېر زورور خلک دي مثلا نشو کوي دا jihad دا ډېر زورور خلک دي. سزا او د څنګه لا شو د خلکو به څه کول سحر به سفر شروع کو ماخام بشو چې ماخام بشو نو بس و یار سار به بیا سفر کوو د خیر به کنه ولا خو سبا بیا سفر کوو سبا کوو چې سار به کېدا مغه زول ځکه بیا وو. دا سیدا وادي ته معنا سرګردانی دي بس سرګردانی کې مبتلا بیا دی الله ته موسی صلی الله علیه وسلم ته یاد موسی صلی الله علیه وسلم دی الله نه سوال وکړه دا خو موږ ګوره ګرمي او تکلیفونه او مصیبتونه موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو د ورځې په شکل کې باندې باندې بوريس بیا داسې تلوريس دا به اسرائیل دی باندې بوريس تلوريس دا ورځ په داسې نه د بشیر کنه نه کنه ورځ په پر روانه او چې وګي بشونو من او سلوا براتله وسمن چاته وای سلوا چاته وای نو مختلف اقوال دي بچیا. یو قول بګیدار چې دا من ویل کیږي هغه د جبته ونه باندې بنازلې دل وای دی ونه باندې که خلک تاسو دا هغه شی کپ چیرونه هغه دغه تا او یو قول دا چې دا په شان د کې وای د پیونه بزیات سپینو د شاتو نه بزیات خواړو و او په یو قول دا چې دا ګون په شان ګونه وټوټه کې د دې په شان دی او سلوا دا یو قسم نه مارغه یری دا مازان بهرحال من او سلوا بوله تورنجبین وغیرہ دا بدیل راتله بلا مشقته بلا تکلیف بوله دا راتله خوراک پټی کې سبا کې دا لگا دا بوله راتله خو دې دا به سٹاک کې بنا دې رجلان سٹاکینګ شروع کو ځکه خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کړه
وای غوخه بنوي اسخا شوی کچرته کې بنی اسرائیل نه بنی اسرائیل سٹاکینګ شروع کړه الله پاک ته مکه وې به سٹاک شروع کړه سره چې کتل هغه وسناوه او هیڅ یو خزه به د خاون سره خیانت نه وکړي که حوا بیبي نه حوا بیبي قتل نه چې پاسمانونو کې الله پاک آدم علیه السلام منی کولې دي چې شجره ممنوعه ته مو ورځه او حوا بیبي ورته چې راځي وکړي خیانت یو کړه خاون سره کنه حق او خدای سره شروع ده او هر خلک خپل خاون سره کوي خبر کوي راځه کې بنی اسرائیل څه کړي ولا کا سٹاکینګ کړه کاغی دا سٹاکینګ نه وکړه دا غو خبره نه خرابېدله خدا هغه سٹاک کړي و ذخیره اندوزی کوله غو خراب شي وسال الله دا بنی اسرائیل چې کوم دي دومره ظالمان دي الله پاک دومره لوی نعمتونه وکړو باوجود دا غنه هم دي خلکو چې کله موسی علیه السلام لاړې کوی تور د دې خلکو سو وکړه اسخی عبادت شروع اسخی عبادت شروع اسخی عبادت شروع او اسخی عبادت به کولو او دا اسخی ورته هم د قسامری رضی الله کړو سامری نو موسی و او موسی الذی رباه جبريل موسی الذی رباه فرعون مؤمن یا موسی الذی رباه جبريل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل اے هغه موسی چې جبرئیل امین علیه السلام یې څه وکړه پالنه وکړه هغه کافر او کافره او هغه موسی چې د کافر په کور کې او هغه کافر چې د خدای دعوی کړي و چې انا ربکم الاعلى او لوی ظالم بادشاہ داغه په کور کې تربیت شو مرسل هغه د وخت پیغمبر ثابت شو واجب نمونه نه ده خو شي او چې د اسخی عبادت کول موسی علیه السلام راغی د خلکو ته ویل چې دام زیاتی او کو ظلم مو کو بیا توبه قتل قتال وشلو توبه قبول شوه بیا د خلکو ویل چې موږ دانه مولو چې دا کتاب د الله طرفه دی په دا ټیم کې بیا انکار شو موسی علیه السلام ته دا د الله کتاب ته ما ته راکړل شوی دی دا تورات شریف ته ما ته راکړل شوی دی ول مونږ نه منو پاسنګه باندې تاسو چې موږ سره خبرې نه کړو صحیح موسی علیه السلام ته د الله طرفه حکم وشو چې اویا کسان دی اویا کسان وټاکل او هغه کسان چې هغه د سخی عبادت نه وکړي جامع پاکه بدنونه پاک خوشبويانه ولګولې کوی تور ته موسی علیه السلام ته حکم وشو کوی تور ته راولا الته به الله پاک خبرې کوي موسی علیه السلام کوی تور ته بوتله د الله تعالی طرفه سره خبرې وشولې روایت کې دا مې چې الله پاک ته انی انا الله لا اله الا انا فاعبدوني زچې ما الله ما زمانہ ما سوا بل خدای نشته بل معبود بل حق نشته فاعبدوني زما عبادت کوي د بل چا ما کوي وای دي خلکو بیا دا شکار وکړه چې انکار وکړو چې موږ څه په دا الله دې وکړه دا خبر دا موږ به عالمونو چې کړه ښکارا وینو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ترڅو چې ښکارا مې لیدل بس ایمان نه راوړي ناشکر بچي وګڼه ظالمان دي کنه بس فاخذتكم الصاعقه الله پاک ونی ول پسې صاعقه سره صاعقه یا خو د جبرئیل امین आवाज زیاده بجلی د افلاق وندګی نه یا دا برېښنا دی ونی یا د جبرئیل امین علیه السلام आवाज چغه پیو الله صاعقه مراد یا د جبرئیل امین علیه السلام چغه وا او یا څه لکه تندر او بس مړ شو چې موږ شو موسی علیه السلام څنګه پیدا شو دا خلکو څومره پروپاګاندا کوي څه په خوارو زارو به څه منلي دي دا مقصد دا پروپاګاندا کوي چې موسی علیه السلام کسان بوتل موسی علیه السلام او لاړه قتل وکړ نو الله پاک ته سوال وکړ الله پاک بیا را ژوند دي ګره خلک نو الله پاک دا خلک څه کړل دا به را ژوند دي بیا موسی علیه السلام په دغه وادي تیه کې وو او په دغه وادي تیه کې موسی علیه السلام له هم مرګ راغلی دی هارون علیه السلام له هم راغلی دی یوشع بن نون علیه السلام د موسی علیه السلام نو وروسته راغلی
شپږ لکه تعداد ور ډیر تعداد د دینه مړو د دغه نه بل اسرائیلونه هغه کسان چې تقریبا 10 کروڑ ته عمرونه ورسېدي یا 10 کروڑ ته نږدې دغه کسانو دای بیا د یوشع بن نون علیه السلام سره هجرت کړی او کنان ته ځان رسولې دي خبر ورکړي غواړي لکه یو نظر او تګوري وایز وعدنا موسی هر کله چې مونږ وعده وکړو د موسی علیه السلام سره چې مونږ به تعالی تورات شریف درکو 40 لیله سلوي خورځي اول وعده څو و دې شو بیا ورسته د سپینوري زیات شو ثم اتخذتم العجل بیا ونی ولو تاسو علی الله سخیلرم په خدای سره ونی ولو من بعده ورسته تک د موسی علیه السلام نه کوئی تورتا وانتم ظالمون او حال دا چې تاسو ظالمان وای ظالمان ظلم په مقابل د عدل کې راځي او ظلم چاته ویل کیږي وضع الشيء في غیر محله ظلم یو شی په غیر محل کې خدای ته ویل کیږي ظلم عبادت حق دی الله او دی الله کې شو د شخی کول ظلم دی کنه او الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم تیاری دی په ورځ د قیامت ثم عفونا عنكم بیا موږ عفو کتا استا یعنی لرم کا لرم عفونا عنكم محونا عنكم لرم کا استاسو گناهونه من بعد ذلك ورسته د دیني ولونه چې الله پاک ونی ولای کنه تاسو دا سخی په خدای سره نیولو سخی د خدای توب نه بعد الله پاک تاسو ته مغفرت وکړو لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو چې وګیا تاسو شکریا ادا کړئ دی الله تعالی پوه شئ د پاره دې چې شکر وباسي پوه شئ او شکر نسبت کله بنده ته کی کله الله ته کی کله چې بنده ته وشي مراد نه قدردانی ده او کله چې الله ته وشي نو قدر او عزت ده مثلا ته چاته وی کنه مهرباني چې شکریا یا قدردانی مستله دی خبره تاور ده کنه او الله ته چې وشي شي ده مراد نه قدر او عزت ده وای ذاتینا موسی او هغه وخت چې ورکه موږ موسی علیه السلام تعالی کتاب تورات شریف تورات مولا ورکو والفرقان دات فرقان چې کوم دی دا عطف تفسیری ده لپاره د کتاب یعنی دا چې کتاب چې دا کتاب څه ولکه فرقان الفارق بین الحق والباطل د حق او د باطل ترمنځ جدای راوستون کېو یا الفارق بین الحلال والحرام د حلال او د حرام ترمنځ جدای راوستون کېو لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت بیا مومید د دلالت د گمراهی نه وځي او تشي لکه هدایت بیا مومید یا خو د کتاب نه مراد تورات او فرقان په تفسیری او یا د کتاب نه مراد تورات او فرقان نه مراد هغه معجزات د موسی علیه السلام دی چې الله پاک ولا ورکړي و لکه هغه امسا و چې لاره وکړ چې به شو لګا او یا د غرنګ په دغه امسا باندې سمندر والا هغه روزه کول وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وهر کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته کم قوم چې کم قوم عبادت کړو چالکا دې څخه عبادت کړو یا قوم انکم ظلمتم ای زما قوم انکم بشک تاسو چې وای ظلمتم تاسو ظلم کړی انفسکم په خپل نفسونو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیولو د سخی چې څخه معبود ونیو معبوده او عبادت کوي نو په دغه سبب د نیولو د سخی چې معبود تاسو ونیولو نو په دغه باندې تاسو کړی په خپل ځانو باندې ظلم کړی فتوبوا الی بارئکم تاسو فتوبوا فاستغفروا باسي الی بارئکم خپل خالق طرف ته خالق حقیقی طرف ته توبه باسي توبه څه ده فقتلوا انفسکم دا بیان توبه دی فقتلوا پس تاسو قتل کوي انفسکم خپل نفسونه یعنی مطلب دا چې دغه معبودین د غیر معبودین قتل کی یعنی غیر معبودین درالګي شو دا معبودین دي قتل کی چا چې عبادت کړي دغه نه عبادت کوون کیسه کېږي قتل کی ذالکم دغه قتل خیر لکم استاذ لپاره بهتر دی لبارکم پنځ دی پنځ د چې خالق تاسو یا الله پنځ باندې دا قتل چې لکه د بهتر دی چې تاسو وکړه قتل وکي او توبه الله قبول کړي فتاب علیکم پس الله پاک قبول کړه توبه تاسو توبې نسبت چې الله پاک ته وسیلو سمانه رجع عن العقوبه الى المغفره د عقوبت او د سزا نسته وکړو مغفرت ته وکړه
او بنده ته چې وشي راجع عن المعصیه الى الطاعه د ګناه رجوع کچاته اطاعت او فرمان برداري ته ځکه نسبت الله ته شوی فتاب علیکم الله پاکم توبه قبول کړه معنا د عقوبت او سزا نه ست رجوع کا مغفرت ته انه هو التواب الرحیم بشک الله تعالی چې دی هو التواب الرحیم توبه قبلون کې او مهربان ذات دی وایس قلتم موسی یا موسی هر کله چې ویل تاسو یا موسی لن نؤمن لك من به هرگز ایمان را نوړو لکه ستاد وینا د وجنا موږ ایمان را نوړو حتا نر الله ایمان مې د څه ستاره پاره خو ایمان راوړي لکه ستاد وینا د وجنا لاجل قولک ستاد وینا د وجنا موږ به ایمان را نوړو حتا نر الله جهرتن تردی چې موږ ویرو الله تعالی جهرتن کارا بس دا قصې شروع کړه اول خبره چې شروع شو اوس چې الله کارا وینو ها دا کوي فاخذتكم الصاعقه بس اونی ولو تاسو لرا صاعقه نه مراد یا چغه ده جبريل امین دا او یا تندر ده وانتم تنظرون وحالا چې تاسو یې تنظرون چې تاسو څه کړه هغه عذاب نن څه شو کړه تاسو لیدلو هغه عذابم لیدلو پوه شئ ثم باسناکم بیا تاسو مگر راپورته کوي چې کله داسې وکړه چې مړ شول انو موسی علیه السلام سوال وکړ الله ته چې یاره به واپس راځوندي کې دا قوم ما څه اوس خبرې کوي چې دا ته وجې دي ثم باسناکم بیا راځوندي کوي مونږ تاسو من بعد موتکم رسل د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شی وکړه شکر ادا کوي زمونږ د نعمتونو او زمونږ د نعمت شکریا ادا چې تاسو د الله عبادت وکړئ د موسی اسلام باندې ایمان راوړی تاسو کوي لکه معبود حقيقي عبادت وکړئ دا شکریا ادا کړئ وظللنا علیکم الغمام او سور مکړو پتا سو باندې وظللنا او سور مکو علیکم پتا سو باندې الغمام اوریز هم تاسو پاس را وستله او دا چې تاسو بدلی کنه چې کوم د سفر کول اوریز بس راتله د موسی علیه السلام ته ویلو چې دا څه دی لکه ګرمي موږ سفر کوو نو لکه الله سوال وکړي سوال یې وکړو اوریز به ولر الله اوریز به دې سره روانه ودا شي دی بجتله اوریز به سره روانه او بیا چې چرته به وږي شو کنه نو مان او سلوا به وانزلنا علیکم المن والسلوى او راوم لګله پتا سو باندې یعنی تاسو تم راو لګله علیکم پتا سو باندې المن والسلوى من او سلوا دا من پشان د حلوا بس خو شي کوی شي یا دا غشنه کې ترنجبین چکای چې ورته ویل کیږي نه مختلف تفاسیر علماء کړی دي یا دا چې د پيونو زیات سپینو د شاتونه زیات خواږه وسلوا منزان کلو تاسو خوري او مونږ ته ویل سنت ته ویل کلو خوري من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه نه چې رزقناکم چې مونږ درکړې تاسو ته کوم څه چې مونږ تاسو درکړې دا پاکو نه خوراک کوي مونږ پاک څه تاسو درکړې دي کنه کوم رزق هم تاسو درکړې دا غنه خوراک کوي وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمونا مونږ ظلم نو کړی په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم لیکن وو دوی انفسهم یظلمون چې په خپل نفسونو باندې په خپل ځانونو باندې ظلم یې کولو په خپل ځانونو باندې په خپل باندې څه شي راکولګا ظلم کول ځکه وبال د دې په دې خلکو باندې دې خلکو هغه ماده درځه چې کوم الله پاک ته چې تاسو وکړه ذخیره اندوزی مکه دې ذخیره اندوزی سٹاک شروع کړلو بس دې ته بغیر حساب کتاب شي ملاویدلو الکه ذخیره اندوزی مکه وي دا خلک راځي چې ذخیره اندوزی شروع کړه خپل ځان ما ظلم وایس قل ندخلوا هذه القريه بس دې کوی